بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اللقطه دا کتاب د په بیان دی لقطې کې لقطه غورځېدلی شي تیل شي سړی روچات کې هغه تیل شي لاقط او کوم شی غورځېدلی ته ملقوط نایل شي او کوم مشوم څه وغورځېږي که نه چونکې خاطرې د وجې نه وغورځوي که نه هلته بیا لقیط نیل شي. بابن دی باب کې دا ښایي اذا اخبره رب اللقطه بالعلامة چې کله د ملتقط ته د لقطي ولکم مالک څه دا ته رب اللقطه یل شي هغه ورته علامه واخیستمونه د چې شی ورکړه دا د علامه ده نه دفع الیه اوس دې ته حکم ده چې دا شی به ورته ویر کي ځان سره یې بس نه کېږي ټیک شوه که نه مالک یاد شو نور څه غواړي ده نه دا مساله د دې متعلق. وبه قال حدثنا شعبة وقال حدثني محمد بن بشر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب دايس أبي بن كعب سره ملاو شوما فقال متى أخذت سرة فيها 100 دينار چې یوه بټوه مرسته 100 دیناره پکې ورکړي په اتیت النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم ته ویل تپوس مې وکړو فقال ورته چې عرفها حولا یو کال پرې دا وګرځوه چې کله 10 درهمونه زیات وي شای که نه بیا ځان ته نشي کوله پرې بې خلکو ته حالات ښایي داسې شای در سره خو علامه بې نه ښایي چې فعرفتها یو کله پرې مې دي وله معلومات وکړو که نه خلکو سره فلم اجد من یعرفها چوته یې پاته نه وه چې دې مالک وي ثم اتيته بیا وترن فقال تسعرف حولا ندي داس يلي بيت ويمزل بیا وك فعرفتها فلم اجد ثم اتيت ثالثا درمزل فقال احفظ وعاءها يدي ولا ستكم له خدا مخفوز كوا عدد هدي شماره وشماره کنه مثلا سلدي ووكاء هدي ولا کوم رسید تو سره تړل څه شي د بټوا فإن جاء صاحب وكدي ولا مالك رولو خو خاده والا فاستمتع بها تونه پیدا او چاته کله سړی غریبي به خپل استعمالول شي فاستمتعت يسمونه پیدا استعمال کوم خزدل فلقيته بعد مکه تمکین بعد اسمو سړي سره ملاقات شو قال لا ادري ثلاثه احوال او حولا واحده صدري کولو کا یو کولو کنه د شدت ششیو مو دا غدي ولا تعارف کړو صحیح ده کنه یا دې کې دا چوګي فلقيته د شوبا سی وی کنه سمو چ سره ملاقات شو سلامه سیب سره شو مکی کی خا کنه کول درو کولو بعد باب ضالة الابل کو خورک شي هغه نشي رخصتل خو مخ زمانه مسله وا اوس د سوخ چې ته کیوره کی دابر اني سکور کې بتاړي کا بچختان روش وره پر بنا کوي کول پر سیده ذاك سدو خلق لكي وبي قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن ربيعة قال حدثنا يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسال پیغمبر سم ترالو بندوچیو فسالوا عما يلتقطه تاسو یو کس د کوم شون زرا واخل چې ته پریوتلی وي د څه مسله د التقاط ملتقطه شتل چې پریوتلی رويخلي فقال غتيل سعرف سنه یو کال پر دې پیژنګولې وکینه خلکو ته یا چونه خو چې نه دی ورکه چونه زنوار ورکته د سیوته زنوار هغه به سو غوده کوخته ته ته دې کې تاسو کور دا شای واخه ته چې ورکتي ثم عرف عفاس وها بدي دی ولکم عفاس ته دي طریقه واکه عفاس دولسم نمبر خاشي کې تخپل لیکلي س عفاس سمنه د لوخي تیل شي او وکا احد یغول کوم رسید یکم لوخي بنصار کې دول شي فإن جاء أحد كيدا سكاسرو ليخبرك بها ستوت دا شاي خاي أو علامات تبين كخويري كنا وإلا فاستنفقها ونخبل زون بني خرج كغريب كنبال غريب تبير كي قال قلت يا رسول الله ضالة الغنم كوزام مزاورة كي غدش ولا ورك جانور قال سلاكا كتور وخستل خيطوب شي كنا كغريبانا دو كل بات شو دي ترو نغلو او ليخيك كورور دروغلو بالمسلمون مالكي و نمغت ميلو شكاتون رستغاد نشو ميلو قولي زئبي ليون بيخوري كنا فقال قلت ضالة الإبل دوخ ولا مسلا سنگي كدا وركوي فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم في مرسم مخو تباداج جديد سزراتني ولي فقال ويلس مالك ولا مالك توسك ورسر ولها معها مالك ولها مع حذاء وغسر خپل مضبوط شپل دي منخ پیخي مضبوطي دي جک ده وسقاؤه وبو سره نن وسره دي مشکیزات اور کې وترد الماء او بوتات لارت لا شوته كل شجر وني خوري. باب زوالة الغنم وزام زوره کې مغول مسله خای وبي قال حدثنا اسماعيل وبه قال حدثنا مسيء كان ذكر ده سيال شي سو بالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله متصل سند سره مونږ د حدیث شو تر غل امام بخاری ته کنه
مخته امام بخاری صاحب څه به قال حدثنا اسماعیل امام بخاری صدا حدیث مت اسماعیل بیان کړ د اسماعیل بن عبد الله هغه څه مت چو بیان کړ قال حدثنا سليمان بن بلال هغه څه مت چو رسیدله ده عن يحيى مختغي عن زيد مولى المنبعث انه سمع زيد بن خالد الجهني اغه مختد زيد بن خالد الجهني سمع يقول اتي سئل النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شو عن اللقطه لقطه په باره کې فزعم انه قال هغه سره دوا دا کې څنګه د سرته لیو په مرسن سے اعرف عفاصها سدي ولا لوخه شکا اعلان کا وتوي سری مو شامن دلدا لوخه مندله ده هغه به ته وایي سری پلانکی شي ولا لوخه ده ګیلاټو ولا د چیناک ته یا ترموش ته یا غړای ده یا کورڅو ده وغیره وغیره وویکا هر هغه له شون مت تاسو کی کومه له دی رسۍ مسوي لکه شون تړل شي رسۍ سره ډېر ډېر کنه ځکه چې ته کی سړی نشه پتی کیږي هغه چې ته ځون سره روان کړی وی کنه خو جواته خبره سره صحیح سره به تړلې ترندې سره یا تور سره یا زنجیر سره ثم عرف حسنة بیا کول پر اعلان کا خالق تخایا یقول یزید صاحب د دسی ان لم تعرف یا تعرف کا غول معلومات به ونشل استنفق بها استنفق بها صاحبها د کوم سړي رخصتي صدا اندا به زون ته خارس کیخه وکانت وديعه عنده د شلک وديعي ولا شمانات په تور باندې قال يحيى صاحب سي فهذا الذي عندها خبر سد کوم شي د لا ادري زنا پیغه په حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم صدا د پیغمبر سره حدیث کې راغلی دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم هو ام شيء من عنده یا دا یزید مولا منبعث صدا کدا شماته زون طرف نه کړي ثم قلبي س كيف طرف دوالت الغنم سړی تاسو کوي پیغمبر سمنا صدا وظیف مبارک څه ګوري او څه مسله ده قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب قال يزيد مختي دروي ده وهي تعرف ايضا دي ولا با تعریف کیږي خاګنه ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل سړي د پوسو کده یو خلاصه مسله د چې ورک شي قال فقال دعها فريدوا فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وبوت سيرسي وتاكل الشجر حتى يجدها ربها سخبل چختان ومندي باب اذا لم يوجد صاحب اللقطه بعد سنه فهي لمن وجدها دی باب کې دا خای سکله دی لوکتی ولکم سړه د ملونه شو د بټوا و مندل شو کنه چختان نشو ملو سارا کوله پرې روپۍ ورکې ډېری وي کبیلاس درهم ناکامي به درې ورځې پرې لون بکای سیدا بدر زنه بعد استعمالول شي په هي لمن وجدها بس شو مندلې به دماغ شو دا شای وبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن يزيد مولى عن منبعث عن زيد بن خالد قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطه قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها كمالك راغلو خطيك توا إلا فشانك بها كني بزون استعمال كسيدة قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها ما سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها تشختان روخلي باب اذا وجد خشبه في البحر دیکه سمندر کې وسړي لرګای و مندل او صوتن یا کوړه متروک و مندل نه خو بل شی و مندل دي څه خبره ده وقال الليث بيدي صدا خبره متشابه کړي جعفر سے قال حدثنا جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجل من بني اسرائيل يدي ولکه صح ما کی تر شی کنه سبن اسرائيل کې وسړي بل نه قرضه خستي او پټي مر سوال نشو به لرګي کې وتا باندې کړي وا بیا غل ارګای مندل به ته بالکل ته ولا شای متملو شو ده ما خبر ده کې وساق الحديث مختبه حدیث نور بین کو دي زلاند رواړه ده ترجمه الباب ده پاره فخرج روت لينظر لعل مركبا قد جاء بماله کله شي ساغول سورلی به مول روړی کنه پیدا هو بالخشبه د سړی سره وته سمندر سندته یو لرګای و مندلو فاخذها لاهله دی خکور تر واخستو کنه حتی بل لرګای د پاره به استعمال کړي د پاره راخستو سره ور به بال کوي څکله ته برګي سره سیلالو فلم منشر وجد المال والصحيفه اکی پیسې ورکیوي او چټیا وسره لیکل زده د مو طرف نه زده رسیدل نشول ځکه ته لرګي کې دروسول زده به الله رسي ان شاء الله الول مول نه خرابيږي
باب اذا وجد تمره فی الطريق دی باب کې دا خای که یو سړی په لارې کې چاکلیټ ژوب له ومندله یا وړوکو نشا ومندله پیکاوړه وړونکي ومندلو یا همدا شی ته کجوره ومندله د دې ولا څه مسله ده دی څه دا خوړل شي وړوکو نشایي ځکه دې پسې چوک نه ګرځي که څه یې څه ونه غورځېدلی که نه خپل پمان کینډي د ومندله سي د چاکلیټ د ومندلو ته چوک ورپسې ګرځي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق پیغمبر سم په لارې کې تیرېدو یوه کجورې ومندله فقال ویلس لولی ان اخاف کمو ته د دې خبرې خوف څه نه ان تكون من الصدقه کېدای شي صدقې ولا بوي لاکلته هم به خوړلې وه خو د صدقې ولا شون خو بنو هاشم کوم خاندان د خې نه خوري که نه دو دپاره صدقې ولا شون ګنده شمرل شي نه ځکه پیغمبر سمه کجوره نه راواخیستله نور کامالاتو کې چوک روانې لارې کې داسې وړوکو نه شاید څه ومندله چې هغه پسې عموما چوک نه ګرځي بېکوره خبره شمرل شي چې یو چاکلیټ پسې او سار شي یا پنځه ولا سیکا غورځېدلې چوک پسې ډېر نه ګرځي که نه یا یوه 2 روپۍ ولا سیکې مخکې وي که نه یا لسګون ولا سیکا د دې پسې چوک ډېر نه ګرځي دا ځان ته استعمالول شي شو مندله. خناندا خبره کې وقال يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور حا قال زائده عن منصور عن طلحة بن مصرف اليامي قال حدثنا انس وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لعنقلب الى اهلي سذكور تر بس کیږم فاج تمرا زنه کی کجوره ومن ساقطه على فراشي سیمو بشتري بني پراتاوي فارفع علياك الازير او چاته کندي د پاره سوي خره حسن مخشه بيدي دی واجنه پرګاد سمته د اندخنه خطراوي سنتكون صدقه تندسني صدقه شي فلقي هزه کې به پرګاد مغزي کې نه خره. باب كيف تعرف لقطه اهل مکه دی باب کې د خای کا مکی کې سړی لوړ دا مکی مدینه تازه حج موسم کې خلک سی کنه هغه ځکه شاید و مندل شونه چې پوتی دی یا خدا خوراک سمونده یم د شته نور د استعمالي شون دي د بیا ماره خلیزه کا سکی دای شي سړی پس واپس روشي سمونه دي ځکه پوتیا کته راوخ اعلان پسې سار شنه غریب روشي و بینه مونږ بیا پریشون شي یا شای باغ ته نشي مل ځکه ځکه رشوي کنه نو مثلا اندادا چې بیا غزه کې ماره خلاغزه کې سړی خپل ور بصیرت کوم ځای کې یخي ځکه ځکه چوک شو ولا شو نه وچتای. وبه قال وقال توس رحمه الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتقط لقطتها يا لا يلتقط چوک بنر خلی لقطتها دي ما کی ولکم لقطای الا من عرفها هکا جو کی تعریف پنیات بنر خلی به مسئله وته نشته. فقال خالد بن كريمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها حرام له لوکتا بنشر خستل الا لمعرف هغه چوکي تعریف کوي کنه خیانه کوي خلکو ته وړي وروړي غیر خستل شي. وقال احمد بن سعيد قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا نشل دټک زكريا دا قال حدثنا عمرو بن دينار عن كريمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر سنسلی لا يعزد عزواها اما کی ولکم د بوټي سدي د زغنی دور کنه نه دا به نشر شو کول کچر وشو کول دي توندر بنی رسی ولا ينفر سيدها ما کی کوم اخکاری شای کنه هغه بنه ترړی لکه صورت یو زنوار نوست کنه ته ورشي ما زنوار ترړی خپل وته کې نسپای مې شي دا بنه ترړی ونه ولا تحل لقطتها دی هغه ولا لقطانه شر چې تل ځون ته الاله کی یو غنی الا لمنشدن هغه جوګي تعریف کوي اعلان کوي هغه به چتول شي. ولا يختل خلاها دماکی حرم شریف لکم واخدی دا نشیر لړول کرود لړل توان در بنی رسی هغه کومر کی وچ واخدی ار لړول سزا کا به نور مخته د کټکی کې نسکی ګورستی کنه. فقال عباس یا رسول الله کله پیغمبر څنګه خبره کسې دی ولا واخبانه شی لړول کنه نه بس در خوسو کو رسول الله سید خدای رسول الله الا الاذخر یا اذخر صدا واخه پکې مستثنا کده د مود پر جایز شی ویلې چې دې باندې مو کې گدای جوړو کنه د مشکړی څه دي دا د خلک گدای باندې پوسنه لګی کنه انده شیطان نور شون دي دا لګی قال بل چلو ټیک ته الا الاذخر دا دی الله په حکم دی شکړو مستثنا کړلو شار شول مشکړی شولو کنه همدا شیطان مزری شولو دي سره خال پیڅول یا جوړي چتونو کې استعمال زړون شولو. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير
قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو هريره قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مکه کله خدای پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مکه فتح ور نصیب کا قام في الناس خلقو یودر د بیان کول فحمد الله واثنى عليه حمد ثنا الله بیان کړل ثم قال به فرمایله خلقو ان الله قد حبس عن مکه القتل چې خدای د مکې نه قتل خبره بس بند کړی دي چې څوک قتل نه کوي وسلط عليها رسوله والمؤمنين په دغه مکې باندې خدای پاک پیغمبر د او د مؤمنانو ته چې ورکړل تسلط قبضه ولا ورکړه سیده چې دې باندې نن بعد د مولا حکومت کنټرول فإنها لا تحل لأحد كان قبلي صدا ما کان نه د حلال مون مخکې کسانو ته او مون ورسته چوته بنئ حلال دي چې قتل ارتداد وغیرہ زندگی کارونه نه کوي ښه الحاد وغیرہ او به ویل سو انها یو انها احلت لساعه من نهار هاوریزی ټیم کې څه کله به د مکای څه فتح کوله مو د پاره څه ټیم کې حلال شي و څه معنا چې په مکې کې قاتل او تجایز تر دې پرې سې ابن خطول څو د کافر وکنه د دې مکې ول کومه تور کوټه څه د غزي کې وتل شي ملتزم پیژندای څه خالر پرې ځون رکړه کې د سلامانه غونې رکړه د زوی دا اما غزایر نیول وکنه پیغمبر سیمل سو بیا قاتل کې اندیزي کې قاتل کې ځکه د ټول نشه د شدید د خاګنه نه قتل کړه او غزي کې بس وان حالات لن تحل لاحد من بعدي ایمان بعد به هرگز شته بدانه شي حلال سیده ځکه به قاتل واتل شو نشي کوله کچو قاتل وکم کی ته نو وتل کوټی ته بل زده وته خلو به علماء څه مسله لیکلي مذاکر وبسل شي زنه علماء امام شفیع و غیره زنه علماء سي نه ادیب نه خروق سکوک بان کی کنه خپل بروزینه نه وته سنه سیده نزکی فلاینه فرسید حدیث ولا اخبار بنشي ترډول سازي کومر غید یا شوند زنور دی ولی بنا ترډای بنا لار بارمن دی بنا ير کوي ونه نه بنا ترډای ولا يختل شوكها يدي ولا کوم مزغي دی ونه دی کنه یزیتی شوند دا بنر شو کایل لړای بنا ولا تحل ساقي توتها يدي کوم شای پروت یا بنر خلیل لمنشدن ها کا چوکی تعریف کول غوړي زي مالک تور سره غیر خستل شي ځان پنیاتي چوک نشي رخصتل ومن قتل له قتيل کبه یو سړی د پاره سړی قاتل کړل شو یو سړی د کورنۍ نه چو قاتل شو په به خیر النظرین هغه ته په دوه خبرو کې دی خي خبر اختیار د لکه دوی خبرې دي کنه دوا کارونه دی یو قصاص ته بلدیت تسیدا اوس د قصاص غوړي کا دیت غوړي چشه غوړي نه دا خبره ته کې د کوم د غوړه وګڼي مغاره وخلیخه اما یفدی یا اخی شعر کې فدیه لري کنه و اما یقیدا یادونه قصاص وخلی فقال العباس عباس له چیرې سره تخد شیان بینای کنه خ الا الاسخر د اسخر شایونه مستثنا کده مشکړي وغیرہ شیان دي فإن نجعله لقبورنا د مقبرونو کې استعمالو او بيوتنا کورونو ولا چتونو کې استعمالو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاسخر چلو د مستثنا فقام ابو شا یسدا حدیث بین دل د ابو شا یو سړی ده کنه دا را پوسیدلو رجل من الاهل اليمن د یمن لکی مشرو فقال دی پیغمبر سره درخواست کړو چې دا حدیث متولی کل شي کنه فقال پیغمبر سلام او دی ویل سو اكتب لي يا رسول الله دا حدیث متولی کوي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسلام سو اكتب لي ابي شا ابو شا د پر دا حدیث ولي کوي قلت للوزاعي بمختص موزعي سو تل ما قوله اكتب لي يا رسول الله دې سړي پیغمبر سره تیلو کنه سم متداول کوي دې څه مقصد ده قال هغه تویل او زئی سیب تل هذه الخطبه التي دا خطبه خو مرد کنه سمعها من رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دی پیغمبر سم نوریدلی و ندی حدیث نه دا معلومه شی د حدیث دی پیغمبر سم زمانی کې لیکلی شوی دی ښا کنه زنه خلک خبرې کې د حدیث دلیل نه د حجت نه د خبره صحیح نه ده پیغمبر سم زمانی کې نه دی لیکلی شی د سیای کنه صحابه او زمانی کې نه دی لیکلی شی دا بالکل غلطه خبره صحابه او زمانی کې لیکلی شی دی پیغمبر سم زمانی کې لیکلی شی دا ګوري نه د ځی خبره تیر کړله باب لا تحلب ماشيه احد بغیر اذن دي چا اجازه ته بغیر چا زاب نه لشي سیدا چا غو د ورلاندې شول ویل شل یا ونه شو دی واس کلی تاینه نه دا بنه کوي چوک سیدا دی خدا سي مثال لکه چال مری ته ویر شي رموته کی کنه وارونه خلاص کی شایونه یوسی وخري کنه نه دا خبر نه د سیدا وزیر خلق المری په شوندې مخفوظ شاید کنه یدول د غلیان زغه ته شودي مخفوظي تو نه رغکای د خدمت لا شو د خلق پور نه شاوړي ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشيه امرئ بغير اذنه چوک دی بل سړی ولا وزاغو می غونل شي اجازه نه بغیر اي حب احدكم تاسو کی سړی د خواخه کڅ ان توتا مشربه تو سدي ولا بلخاني ټپو ته چوک راشي مشربه خو پیژنې ټپو تل شي د جکه مانی سي
چو تو سکی دا غوړي سدي مڼې ته چوګره شي پتوک سره خزانه تو دی ول المری موت شي کړکای موت کی کنه بنا نویر شي پین تقل طعامه مړی یوسیونه یا پین تقل طعامه مړی یوسیونه پینما د وزیان د سکنه ستخزن لهم دو د پاره مخفوظ دي زروع مواشيهم دي دو کوم زناور ولا غلیان دي اطعماتهم دي دو ولا مړیونه فینما زکا تخزنو مخفوصه لهم دغه چختانو د پاره زروع مواشيهم دي دو زناور ولا غلیان دي اطعماتهم دي دو ولا مړیونه اندادي کنه کروت ونه کیږي تروي ونه کیږي پي ونه کیږي سوزما ونه کیږي بلونه چکیږي تخونه کیږي سیدا پي ونه کیږي انده شته ونه کوچ وزي دي سره خال مړی خوري دي سره قسمه شون خلنده شو دي سکی سیدونه لسی جوړیږي فلا يحلبن احد ماشيه احد شو دي بل شلو وزاونه لشي الا باذن بدون الاجازه باب اذا جاء صاحب اللقطه کله د لقطه ولا مالک رشي بعد سنه قال بعد نردها عليه دکم شاید رخصه د ابو تیر کې لانها وديعه عنده دا خو دي سره امانت په تور باندې شمارل شي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن النزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة يقول بريلون ثم عرف حفاظها ووكاءها ثم استنفق بها بزون تخرج کا فإن جاء ربها كبدي مالك رغل اللون دي لكلي يسركنا مالكها ربها مالكها فأدها إليه بوتورك فقال يا رسول الله تبوسك فضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك ولأخيك وللذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم ته غوسه شو خانو ته پوښتنه ولي کوي حتى احمرت وجنتاه پیغمبر سم رتونه او ترسر شو لخوا کنه وجناتين رتونه تل شي کنه سړی غوسه شي او احمر وجه یې مخ رسور شولو ثم قال بیا مخته ثم لك تو سره سکر ولها مالک ولا هم تو سره څه کور د چودي ته وای کنه سره څه کور د څنګه وته مالک ولا هو تو سره څه کور د ما حذاؤها وسقاء حتى يلقاها ربها باب متعلق سره باب د تړل باب دندو خبر سره زکه سره شی عبارت نه د کیم کړه خا کنه یدا سی خو د ګوري حل یا خود لوکته تا ای سړی لوکتاره خلیب ولاد او همای پرګدي ست تزویع عاز کی زیا شي سیدا ان دې سلو کتاب رخلی کنه پرګدي خبیناز شد وکتلو ته خو اماناتور سړی د شاعر اوخلص شوته ورسې چختن ته ځنه سړی په پیښ سره بیلونه ونه کی زون ته بکیا ندی کی خزایا شو شای کنه سبدا خیانه دور سړی لوستره غلغن سړی لوسته نس ولایدا و د شای ما پرګد شته کی قیمتي شاید والد به پرګدا ما سپرګدا ورا کی کنه نه بل شو بیروخ لی غلغانی تزیع زیکی حتی لا یاخذها من لا یستحق خدا سي سړی ماره خالص دي مستحق نه جوړیږي وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سليمان بن ربيعة سليمان بن ربيعة سره وزيد بن سوحان زيد بن سوحان وخاكنا في غزات وجان کی فوجدت صوتا ولاختم من دل کوڑا متروکا درا فقال لي دو متويل چرته ویلو سليمان شلو زيد شلو سيدا ایک القه ويغر زماره خل قلت مدل زلاله ویلی ماره خل ولكن ان وجدت صاحبه کدی چختان مومن دلو کنه خو ټیک ته ویل استمتعت به ځان ته پیدا استعمال کوم په سیدا فلما رجعنا کله سمور وپشلو حججنا اسمو حاجا کولو فمررت بالمدينه مدینه بن تردل فسالت ابي بن كعب وابي بن كعب نه تاسو کو دی په باره کې سیدا فقال غام تند سي خبره کو وجدت سرتا مو وبټوا ترډا غو نه کڅوړ مندلی والا دی نبی صلی الله علیه وسلم په مرسم زمانه کې فی 100 دینار اګه سل دینار ورکیو فاتیت به النبي صلی الله علیه وسلم په مرسم ترغل سمتیته فقال عرفها حولا يقللون كسمتي الرابعه سل رمز له ترغلما فقال عرف عدتها يدي ولا شموره خلق ته چلو واخه خاکنه و وکا هدي دی ولکم لوخي مخي شون دی اگر چا پر کوم رسیدا یا تریندا ور باندې تړل شي وغه اهلوخه فانجا صاحب وکمالک رول خو ټیک تویل استمتع به کنه ته نه پیدا وخلا وبي قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا ادري ثلاثه اقوال او قولا واحدا باب من عرف اللقطه يسرد لقطي تعريف وقت له پیژنولي خلق ته وقت لم يدفعها الى السلطانكم سلطان د قضيه علاقه مشر دغه ته نه کاویرخه وبي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن ربيعة بن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد ان عربيا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطه فقال عرفها سنه فان جاء احد يخبرك بعفاسها ووقائها
که یو سړی راغلو ته ټول یې لامي ښایي مدسې بټوا ده سرا ده مثلا 2 زنځیرونه دي منځ کې یو ورکې کارډ ده 300 ورکې روپۍ دي خو د 300 روپۍ چې 50 کل کې د شپې 50 جوړېږي که نه سوره صحیح لامه یو خله بس نه غویر که که نه یو سړی د ته ویلې سرمونه بټوا ورکړه د ورکې تقریبا 4000 پورې روپۍ دي څو ورکې واد ګڼلې رښتیا 4 پورې نږدې وي الله خو نکاح مې څه پروا نه کوي صحیح ده کله کله سړی خپلې بټوې کې شیون خو نه ګڼي ارسوتې که نه وناديس بينجا أحد يخبرك بإفاس وكاه وإلا فاستنفق بها وسأل أن ضالت الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وخذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها بريقد حتى يجد ربها وسألوا عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب باب ما قبل سر متعلق باب ده ما قبل سر تعلق ستي وبي قال حدثنا الحق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرني إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن ابي بكر قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء عن ابي بكر قال ابو بكر سے فرمائے انطلقت ایس زلونی وجتا فاذا انا براعي غنم نسي وزول يكاس موقت لشپنکای يسوق غنمه وزي سراوالي بوتله فقلت متسمم من انت تشوك بلنا يا ممن انت یاد چودي قال ويلس لرجل من قريش داوزي سدي دي پلانکی سړي د قريش وي سړای رته واخلو فسماه انا ما ذکر کړل فعربته موافجا صدوخ دي پلانکی سړي دي لکه دا چې شپنکارونه زوتین سره مالک داوزي چودي اگر تل سره داوزي دي اسد الله دي سیدا اسد الله خدای مو مرګر او پیجندلو کنه نو هم پیژندل دو دی ابو بکر اذا فقلت موت هل في غنمك من لبن طول وزو كده شي بزاشت شو دي ورکی قال قلت نعم شطر فقلت موت هل انت حالب لي تب متدلو شدا ولي شدا وزامزا قال نعم ويلنا فامرت موت حكم يركل سويل شخا اذا فعتقل شاة من غنمه وزاي وتر لخپل وزن خپو کی تړل شي کنه یا بنيسي یا به طریقه جوړه زنه نو داري کنه ثم امرت بموتعر ورکو ينفذ زرعها من الغبار سدي بني تقومي تو دا خوشاي پشلول شي کنه سد ورغمه ون لي شي کنه وين روي سيدا ياندا شيته بل شوږي ونه غا کی سيدا نو د کور کې لاغونه به خاړونه ګارمو بوسره کوي سيدا کنه اسموتز د غبار مبارونه لره کې انده سیر پر غبار خخيږي ګارد مارد ثم امرت بمتحكم ورکو ينفذ كفيه وز د لسونه د ساند وای سيدا دسي فقال بوتل هكذا ده شيء تحقيقا كان وزدون درس زوره بحد كفيه بالاخرى يبال سلسي ولو سيدا فحلب كثبه من لبن نلاغون شدير توال شل كثبه من لبن سمنا ده ندور شدي ورش لك جمم کی سره جامشي اس وقت جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه اسمو په وسند پر یلوخه ګرځولو کنه یو برتن ونیو سیدا على فيها خرقه دیغه برتن خلی بنی ما وارنج غونی تړلی وا اس فصوببته على اللبن اس په شودو بنی موروا چوالی سیدا حتی برد اسفله صدالون دی طرفی ششوالو سور شوالو فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم اس پیغمبر سم ته ورسیدل فقلت موتل سي اشرب يا رسول الله واسكدينا فشرب ونويسكل حتى رزويت وسز خوشول شس بس ماشاءالله خير ری واسكلي نو دوی کچې ته کې چختانه څه پیژندې کنه وزو ولا مالا کی پیژندې کومي مالک سوي چې د پلانکی غو دی پلانکی شو دی لکه غره کې چو چای په خواله مثالونه شو دی رل شیدل شي سیدا یا وزاد نه شو دی رل شل شي ځون د پاره